بسم الله الرحمن الرحیم. تصوف وی نو دغه د تصوف خاوندان، دغه د طریقت خاوندان، دوی باندې الله تعالی دا مهرباني کړي چې داسې مسائل چې هغه نور خلق نشي حل کوله، او چې د طریقت خاوندان او د شریعت خاوندان دا غي په هغه مجلس کې هغه مسائل حل شي. د حضرت پیران پیر سے مبارک دا غي په دور کې یو کس قسم خوړو چې زه به داسې عبادت کوم چې هغه هیڅوک هم نه کوي. په دغه وخت کې په هغه عبادت کې هیڅوک هم مشغول نی، داسې عبادت بکوم. د لاړو خپلو عالمانو سره ملاو شو چې جی ما قسم خوړلی چې قسم مې دی په خدای زه به داسې یو عبادت کوم چې هغه وخت کې هغه هیڅوک هم نه کوي. هغه عالمانو به ورته داسې به کوم عبادتي که ته وایې چې زه د قرآن شریف تلاوت کوم، نو په تمامه دنیا کې څومره خلک تلاوت کوي دغه وخت کې. که ته وایې چې زه په مونځ باندې ودرېږم، نو په دنیا کې به څومره خلک دغه وخت کې په مانځه باندې ولاړي. که ته وایې چې زه درود شریف یم، نو څومره مخلوق به دغه وخت کې درود شریف وایي. که وایې چې مالی عبادت کوم، څه خیرات کوم، څومره خلک به دغه وخت کې د الله په نوم باندې ورکړه کوي. اخر داسې بلا کوم عبادتي چې هغه به یوازې تکې په ټوله دنیا کې او بل به څوک نه کوي چې ستا دا قسم په ځای شي. دا خو تا ځان له کار کتلی. بیا ورته چا وایي چې لاړ شه حضرت پیران پیر صاحب مبارک ته، هغوی ته دا خپل سوال پیش کړ. حضرت پیران پیر صاحب مبارک ته دا سړی رالو چې قسم مې خوړلی دی او مشکل کې مبتلا شوی یم، او ټول عالمان وایي چې د دې په چل خو موږ نه پوهېږو، داسې عبادت موږ تا ته نه شو ښودلی چې هغه صرف ته کوي او بل څوک یې نه کوي. حضرت پیران پیر صاحب مبارک ورته وفرمیل وایي لاړ شه مکې مکرمې ته، مسجد حرام ته ځان ورسوه، او په هغه زمانه کې د طواف کوونکو هغه تعداد به دومره زیات نو، بعضې وختونه به داسې رالل چې ډېر کم کسان به تاوېده د بیت الله شریف نه. وایي چې هلته لاړ شي، نو هغه چې څوک طواف کوي هغوی ته منت وکړه چې تاسو لږ غونتې صبر وکړئ، زه یو چکر د کعبې شریفې نه تاوېږم، یو طواف کومه، ځکه ما قسم خوړلی. خلکو هم وایي زه ټیک د انتظار یې وکړو، د طواف وکړو، بس هغه قسم په ځای شو. وایي طواف د بیت الله شریف هغه په دغه وخت کې د ده دپاره داسې یو عمل و چې بل چا نه کولو په انسانانو کې، او د هغه عبادت وکړو چې هغه بل چا دغه وخت کې نه کولو، په انسانانو کې بل چا نه کولو. نو د حضرت پیران پیر سے مبارک په برکت د هغه مشکل الله تعالی آسان، دا چې علم یې او ورسره طریقت یې